زه ورته وایم دا نسوار مه کوه هلته تکدان نسته وایي زما چم یې زده دي بس دلته لاس کې غرت کوه بس هلته وغورځوه کمبل لاندې بس خیر خیریت پښتون ګرکو څخه دغه ایمان دی ما ویل ځه صحیح دی ژبې لاندې وکړل چې ویې کړل چې ورننوتلو هغې د دیوال خواته ناستې موږ د دا ګوګ خواته دا ډېر ساله والا ورته ګوګ موږ دا بړي چې بیا ورته وایي کور پتلی دا کور پتلي و خواته دې خواته دا بسترې مسترې موډل دي دې خواته موږ کښېنستلو نو ناستې ما مولوي صاحب ته ویل مولوي صاحب دعا وکړه نو د ده خو یو څه ناڼې جمع وي څه نورې جمع مولوي صاحب دعا وکړله ولې اللهم مغفر لحینا ومیتنا زه ورته یم الله امین دی الله امین زه یم الله امین استه استه ناڼې زیاتېدل اخر کې خو ناڼې زیاتې شولې اخر کې زه یم الله امین دی وم الله امین دی دعا ختمه شوله زه یم الله دې وبخښي الله دې مغفرت ور نصیب کړه الله هم د بقایا غم وساته اوس خو نو وارې د ده دی اوس خو نو دی ورته وایي دا خوله خوټه کولو الله هغې پکې سودا شوله د هغې پکې سودا شوله چې دا زما زوی وایي څه ناسته ناسته بس اخر کې نو دی کښېنستی ما ما لیدل زوی د کور لاندې دی چې دا لاس ورچوي نسوار ته اوس خو نو دی نسوار غورځي مخامخ مولوي صاحب دی دا کومې و چې پلار مړ دی هغه ورته دی چې دا لاس راچوي بیا چې د هغې مخدور شي دی بیا خو سالته حساب بنده ده اوس چانس نه مېرولی چې دی هلته وغورځي یو ټیم له د هغې مخدورې شو نه ده به پخ یې دلته د دې سایډو راتوی شول د دا لاس دی شاته وړی وړی پوسول دی چې دا لاس ور وړی د اوس په پټه غورځول ټک شو د تلی هلته دغه ټک شو دغه پړ مې او ستا مور وغیم مولوي صاحب وایي ما ته وایه وایي تا ته نو هم څه کور دې سپېرو سو لاس ته راوباسه وایي بو یار بچې مړ کړي دي وایم بابا څه در باندې سو درنډۍ سو لاس چې راوستې هغې د ګوګ لاندې چې وه تلکه درولې مژکان دپاره هغه ګوتې ور ونیولې هغه ګوګ لاندې تلکه نیولې هغه تلک چې وپوسولې د ده ګوتې ونیولې وایي دا څه مورکوس دی ما ویلې بهی هغه تلکه ده ول تلکه دی دعا کوو فاتحه کې هم تاسې مورکوسان لګول خړه په وینولې ګوتان بابا صحیح دی اوس شکنځل مه کوه د زموږ زونه بس خیر دی الله بې خیر کړي الله خیر کوي بس هغه الله خیر کوي مجمور وکول بس ما تلک سره مې ګوتې را خلاص کړلې استا سړی میدان خو ولړی زما زوی اوس کار خرابوي شکنځل کوي موالي سړی دی نشه یې ګرده ولاړ ما مولوي صاحب ته مولوي صاحب دعا وکړه زر کو پوس وللې چې سړی در سره وباسه مولوي صاحب ویل بسم الله الرحمن الرحیم شاید نو غږی او شاید نو غیبی نه مار زموږ ګوتان درد کوي غیبی نه شاید نه حبیب جانی نه پیر جانی نه بس خدای وبخښي بس دغه شوټ ولاړ شو دغه شوټ ولاړ شو چې ولاړ شو ما د باندې چروته ولې د ننډۍ زو خو درته وم ولې نسوار مه کول زه څه وم خبر پښتون مورکوس هلته ایږدي غیر چې پورته تلک ونیولې ګوتانګري دې ولاړ د درو ورځو بعد مې ولې دې پټې لګولو و مثال دی نیم جانه وایي دغه مورکوس دی دغه ته ورته وګوره پښتون فاتحه له ورځي دغه حال دی او ګوره ګوتانګري دې ولاړې هغه جنت له ولاړې موږ ګوتان دلته پرېږدو مال زه صحیح دی بس الله خیر کړي ولې الله خیر کړي بلواره پښتون جنازې لمونځ له ځای نه ځم همالته مه ځه پتا ولا که نه ودانه ده نه بیا رانه پښین والا بینډ و هغه پښین والا بینډۍ کړلې وې کومې لاکي وو آیا ستاسې دا لاکي وو یکلزۍ ده راغلی سهار وختي دي پوس ولېلې بینډۍ راوړي دي ماجي صاحب چېشته راوړي دي بینډۍ مې راوړي دي ما څه کوې جنګ کوې یا ولا که درواغ وایم محمد اذان ولې څه په خدای پر ویې غوړو دغه بینډۍ دي لګیا و زه ورته نو نور دي چېشته راوړي دي ولا نور مو هېڅ غول دي راوړي دغه بینډۍ دي او ما کدو مدو وایي کدو نه بس په دغه بینډۍ سره دي یو خدای خلاص کړي ګرده ځان یې کړو دا دی دا ژیره دغه یوه خواته تللی ما له به خبره دی ښه ده دا بینډۍ خو چې دي دا دغه لري لکه شفتالو دا شیان لري خامخا وله بس هغه شش کال دی که بیا ولیدلې پر دا پښین کې ولې لکه سم د نور بزګران له وغیم ولا کې بیا را سره شنې ما ورته ولې واره نه خوري نو بینډۍ چې د پوس ولې هغه د خارش لري نه ګرده ورځ به لګیا هغه نه وایي زړګی راوڅکېږه دی ودرېږه په خدای حالات خراب دي
ځان ګورو نو د فایده یې څه ده د دې سبزي د خدای بنده دا چې اوس ولا ورسې چې په د اودس کښېناستلې وې ټوپک درته پورته شو مړه د ګردۍ که یو ځل کسان په دا کونې درو منډه پورته کږه دا زموږ سرو دی مړه دا د یو چکو را روان ده پوه شول بېرته دی و ډیکچې را روانه ده دوی خو نو نه دي زده اوس یو څه تعلیم شو ازبک خوب لیدلی و سر راپورته سو رالی مولوي صاحب ته ویلې مولوي صاحب ستا قربان شم یو خوب ما لیدلی دی که ته دې ایمان نه ورکړه هغه ویلې ولې محترم ویلې نه درکړم پر حتی اوس بیا درته ووایه ول څنګه خوب ولې مولوي صاحب خوب لیدلی دی که اول ولځي جنت ته ولاړې هغه ولې نو بیا ولې که جنت اول دروازه و که ځي وللم بلوچ ولالو ما ته السلام علیکم ولې وعلیکم سلام ولې چه که ولې لراړي کاسه ازبک ما ولې جنت میریم ولې ورسه زوی تینا جنت دین کل جنت نای ولې دویم دروازه لورلم سنده ولا کاټی میندی ازبک ولې ما ولې جنت میریم ولې وانجی تو تنجو پانجو جای ولې ته وللم خیر خیریت هر چیز بسیار بودی ولې بلکې چې پنجاب ولل کته جنت ما ولې جنت ولې تو دا خپل جنت ته یا چکر لال ولې کوی ودان ولې بیا بل دروازه ولا ورلم الله ته مقرانی ولا وړې واجته کو جاره وای ما ولې جنت ولې بور ولې و می دروازه له چورله ما چې ځای ولاړ یو پیته زوی څه کې مرغوی دې دلته راځي ما ولې جنت غلې مرغوی ول په دا کون لغت را سره کې واپس بار وای ولې کې لغت را سره کې زه خوب سره پورته شول نو هم دروازه ته نه پلی شو د مولوی صاحب دا څنګه دی خوب ولې زوی بس دا چې ځای سره کو نه پیچه ګوي چې ولا در کې پر بولدک باندې پر دا دغه باندې راځي پر توبه کاکړی راځي پر دې لاره مر راځي کنه ګوي چې په خدای وخره ولې ولا جی صاحب زه یو کال غلی دی هغه جنگل او لخون ما دی وغورځول ولا هغه ګوت لا کلی دی ولا هغه ګوت لا کلی دی نه پلی شو دلی ولې بس په توبه کاکړی راځي ولې لا بس صحیح دی جی صاحب زموږ ژوندوالو مړو بل حسین اولا ولاړه ماغه تولل مال یار د میاشت بعد را د درو میاشت بعد را لم انډوالان هوټل کې ناس ما ته یار هغه د پلار هغه د انډوال یار دی مړ دی پلار یې مړ دی ته ورغلی مارته له کم یو د پلانکې پلار مړ دی څو ورځې وسول ولس 15 ورځې کېږي نو مال ځه نږدې ورځې کېږي ورسو دا اووه کلاس به پورته کړو یار شاوخوا مو کتل انډوالانو نه یو موبایل و زموږ یارو نیم بنګلزی و نیم ته مال زوی تاسو موټر سایکل د درځه دا پاتاله ولا ورس د دنو نیم کونه کې پښتو مې زده ولې او راځه ما ته یار دا یو سیګریټ ولګوم بیا هغې بعد ځم هماله سید زوی دا یو سیګریټ خو ته ولګو هېڅ مسله نه سیګریټ چې ولګوی وای دوی مو لګوم به جنت کې ډاري کوه دوازي هماله بابا سید چې څه نږدې ولا ور موټر سایکل به سٹارټ کې چاګیټ ته نږدې ما ته یو کپانو سوار ورکوه یار سور برابر مال زوی هلته توکدار نسته له 15مه ورځ ده د کوم ځای راوړې بس چې دوه مو کړ د باندې راوځي بیا جل جلاله جل جلاله او جل جلاله برحمته ولوت غاپو پاتاله شملا کوم ځای پورو نشه سیګریټ چې دویم ګیټ ته ورسېدلو زه ورته وایم دا نسوار مه کوه هلته توکدار نسته وای زوی زما چا مې زده دي بس دلته لاس کې غیرت کوه بس هلته وغورځوه کمبل لاندې بس خیر خیریت پښتون ګورکو څخه دغه ایمان دی اما ولې زه صحیح دی ژبې لاندې وکړل چې ویې کړل چې ورننوتلو هغې د دیواله خواته ناستې موږ د دا ګوګ خواته دا ډېر ساله والا ورته ګوګ موږ دا بړي چې بیا ورته وایي کور پتلی دا کور پتلي و خواته دې خواته دا بسترې موډل دي دې خواته موږ کښېنستلو نو ناست ما مولوي صاحب ته ویل مولوي صاحب دعا وکړه نو د ده خو یو څه ناڼې جمع وي څه نورې جمع مولوي صاحب دعا وکړله ولې اللهم مغفر لحینا ومیتنا زه ورته یم الله امین دی الله امین زه یم الله امین استه استه ناڼې زیاتېدل اخر کې خو ناڼې زیاتې شولې اخر کې زه یم الله امین دی الله امین دی دعا ختمه شوله زه یم الله دې وبخښي الله دې مغفرت ور نصیب کړي الله هم د بقای غم وساته اوس خو نو وار یې د ده دی اوس خو نو دی ورته وایي دا خوله خوډه کولې الله هغې پکې سودا شوله د هغې پکې سودا شوله چې دا زما زوی وایي څه ناسته بس اخر کې نو دی کښېنستی ما ما د زوی د کور لاندې دی چې د الله سوره چې نسوار ته اوس خو نو دی نسوار غورځي مخامخ مولوي صاحب دی دا کومې و چې پلار مړ دی هغه ورته دی چې د الله سوره بیا چې د هغې مخ دور شي دی بیا خو سالته صاحب بنده ده اوس چانس نه مېرولی چې دی هلته وغورځي
یو ټیم له دغې مخدورې سو نه د به پخ یې سو دلته د دې سایډو راتوی سول د دا لاس دی شاته وړی وړی پوسول د چې دا لاس ور وړی د اوس په پټه غورځول ټک سو د تلی هلته دغه ټک سو دغه پړ مخ او ستا مور وغیم مولوي صاحب وایي ما ته ووایه وایي تا ته نو هم څه کور دې سپېرو سو لاس ته راوباسه له بو یار بچې مړ کړي دي وایم بابا څه در باندې درنډۍ سو لاس چې راوستې هغې د ګوګ لاندې چې وه تلکه درولې مژکان دپاره هغه ګوتې ور ونیولې هغه ګوګ لاندې تلکه نیولې هغه تلک چې وپوسولې د ده ګوتې ونیولې وایي دا څه مورکوس دی ما ولېله بهی هغه تلکه ده ول تلکه دی دعا کوو فاتحه کې هم تاسې مورکوسان لګول خړه په وینولې ګوتان بابا صحیح دی اوس شکنځل مه کوه د زموږ زونه بس خیر دی الله بې خیر کړي الله خیر کوي بچ هغه الله خیر کوي مجمور وکول بس ما تلک سره مې ګوتې را خلاص کړلې ستا سړی میدان خو ولړی زما زوی اوس کار خرابوي شکنځل کوي موالي سړی دی نشه یې ګرده ولاړ ما مولوي صاحب ته مولوي صاحب دعا وکړه زر کو پوس وللې چې سړی در سره وباسه مولوي صاحب ویل بسم الله الرحمن الرحیم شاید نه وغږی او شاید نه غیبی نه مار زموږ ګوتان درد کوي غیبی نه شاید نه حبیب جانی نه پیر جانی نه بس خدای وبخښي بس دغه شوټ ولاړ شو دغه شوټ ولاړ شو چې ولاړ شو ما د باندې چې راته ولې د ننډۍ زو خو درته وم ولې نسوار مه کول زه یې څه خبر پښتون مورکوس هلته ایږدي غیر چې پورته تلک ونیولې ګوتانګري دې ولاړ د درو ورځو بعد مو ولې دې پټې لګولو و مثال دی نیم جانه وایي دغه مورکوس دی دغه ته ورته وګوره پښتون فاتحه له ورځي دغه حال دی او ګوره ګوتانګري دې ولاړې هغه جنت له ولاړې موږ ګوتان دلته پرېږدو مال زه صحیح دی بس الله خیر کړي ولې الله خیر کړي بلوار پښتون جنازې له لمونځ له ځای نه ځم